السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قدرمنو محترم اوریدونکو، یو ځل بیا ستاسو ورور کفیل احمد حقانی د پروګرام سیرت مصطفی قدم به قدم سره د اباسین ریډیو نه ستاسو په خدمت کې حاضر دی. قدرمنو محترم اوریدونکو، د معراج واقعه شروع ده. په دې واقعه کې الله رب العزت په خپل حبیب باندې د خصوصي عنایات او انعامات نزول فرمایلی دي، خصوصي تحفې ورته ورکړي دي او د حضور مبارک سره خبرې اترې او کلام کړی دی. د الله رب العزت او د حضور مبارک په مابین کې چې کم کلام او کم راز و نیاز شوی دی، کم خبرې اترې شوي دي، دا د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ په یو اوږد حدیث کې تفصیل سره ذکر شوی دی. الله رب العزت د دې راز و نیاز او د دې خبرو اترو دوران کې خپل حبیب ته وفرمایل: قد اتخذتک خلیلا وحبیبا، ما ته خلیل او حبیب جوړ کړی، ته زما خلیل همې او زما حبیب همې. و ارسلتک الی الناس کافة بشیرا و نذیرا، ما ټولو خلکو ته بشیر او نذیر را لېږلی، د ټول انسانیت دپاره ته بشیر او نذیر، مؤمنانو ته د جنت زیری ورکې او کافران د جهنم نه یری. وشرحت لک صدرک، ستا سینه ما کلو کړې ده. ووضعت عنک وزرک، تا نه مې بوج سپک کړی دی او لرې کړی دی. ورفعت لک ذکرک، ستا ذکر ما اوچت کړی دی. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. دې صورت کې الله پاک دې خبرو ته اشاره کړې ده. نو ما ستا ذکر اوچت کړی دی چې کم ځای کې زما ذکر کېږي ستا ذکر را سره کېږي. لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. په کلمه د توحید کې د الله رب العزت سره د رسول الله مبارک ذکر هم کېږي. وجعلت امتک خیر امت، ما ستا امت بهترین امت ګرځولی دی، اخرجت للناس چې د خلکو د نفع دپاره لیږلی شوی دی. وجعلت امتک وسطا، ما ستا امت وسط معتدل او متوسط امت ګرځولی دی. وجعلت امتک هم الاولین والآخرین، ستا امت ما اول او اخر جوړ کړی دی. د شرافت په اعتبار سره، د مرتبه او د مقام په اعتبار سره ستا امت په ټولو کې اول دی، او د وجود دنیا ته د راتلو په اعتبار سره ستا امت په ټولو کې آخر دی. او ستا په امت کې ما داسې کسان پیدا کړي دي چې د هغې زړونه د کلام الله دپاره اناجیل دي، یعنی د هغې په سینو کې الله پاک قرآن ایښودی دی، کلام ایښودی دی. وجعلتک اول النبیین، ما ته اول پیغمبر جوړ کړي د نورانی وجود په اعتبار سره، او ته اخری پیغمبر د بعثت په اعتبار سره. د نورانی وجود او د روحانی وجود په اعتبار سره نبی علیه السلام پر تمام انبیاء علیهم السلام کې اول دی، او د بعثت په اعتبار سره نبی علیه السلام په تمام انبیاءو کې آخر دی. واعطیتک سبعا من المثانی، ما تا ته 7 مثانی درکړي دي، ستا نه مخکې یو نبي ته نه دي ورکړي. سورة فاتحه 7 مثانی دا د نبی علیه السلام او د امت محمدیه خصوصیت دی، دا الله پاک مخکینی پیغمبر ته چاته هم ندی ورکړي. واعطیتک خواتیم سورة البقره من کنز تحت العرش، د عرش نه لاندې د خزانې نه ما تا ته د سورة بقره اخري آیاتونه درکړي دي، او دا مې مخکې چاته بل پیغمبر ته نه دی ورکړی. ای زما حبیبه، دا ستا خصوصیت دی، دا ستا دپاره خاصه تحفه ده. واعطیتک الکوثر، او تا ته مې حوض کوثر درکړی دی. او بیا مې 8 څیزونه خاص ستا او ستا امت ته درکړي دي چې هغه د اسلام او د مسلمان نوم دی: هجرت، جهاد، مونځ، صدقه، د رمضان روجې، امر بالمعروف او نهی عن المنکر.
دا ستا او ستا د امت خصوصیت دی. وجعلتک فاتحا و خاتما، ما ته فاتح او خاتم جوړ کړی، یعنی اول پیغمبر او آخري پیغمبر. الله جل شانه په خپل محبوب باندې د دې خصوصي انعاماتو او اکراماتو ظهور او فرمایه. مقام او مرتبه الله جل شانه حضور مبارک ته ورکړله. د دې نه علاوه الله رب العزت په خپل محبوب باندې بلا شی عنایات او اکرامات کړي دي، خاص خاص احکامات ورکړي دي. په دغه احکاماتو کې د ټول اهم حکم هغه د مانځو. الله جل شانه نبی علیه السلام ته او امت محمدیه ته د 50 منځونو حکم او فرمایه. نبی علیه السلام دغه تمام احکامات، هدایات او اوامر هغه په خوشحاله سره قبول کړل او د الله جل شانه د معراج نه واپس شو. په واپسې کې په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې تیریدل شو، هغوی سره ملاقات وشو، خو هغوی ورته د دې احکاماتو باره کې څه ونه فرمایل. بیا په موسی علیه السلام باندې تیریدل شو. موسی علیه السلام تپوس وکړو څه حکم د رب العزت وفرمایه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې الله رب العزت په ورځ او په شپه کې ماته د 50 منځونو حکم وفرمایه. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې زه بنی اسرائیلو ته پیغمبر را لېږلی شوم، ما په بنی اسرائیلو باندې ښه تجربه کړې ده، ستا امت ډېر زیات کمزورې دي، هغوی به د دې 50 منځونو طاقت ونه لري شي، دا حکم به سر ته ونه رسولی شي. خپل رب ته واپس لاړ شه او د تخفیف عرض وکړه چې رب العزته ما ته په دې منځونو کې لږ سپکوالی او لږ کمی وکړه. نبی علیه السلام د الله جل شانه دربار ته لاړو او عرض یې وکړو چې رب العزته زما امت 50 منځونه نشي کولی، ډېر زیات کمزور دي، ما ته په دې منځونو کې لږ غوندې تخفیف وکړي، لږ غوندې کمی وکړي. الله رب العزت ورته په هغه منځونو کې 15 منځونه کم کړل. نبی علیه السلام د دربار الهیه نه واپس راغی. موسی علیه السلام باندې بیا تیریږي. موسی علیه السلام تپوس وکړو څه چلو شو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل 15 منځونه راته کم کړل. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې واپس لاړ شه، ستا امت د دې منځونو طاقت هم نشي لرلی، امت ته ډېر زیات کمزورې دي. نبی علیه السلام بیا دربار الهیه ته تشریف یوړو او د تخفیف درخواست یې وکړو. الله جل شانه ورته 15 منځونه نور کم کړل. حضور مبارک بیا موسی علیه السلام ته راغی او ورته ویل چې 15 کم شو. موسی علیه السلام وفرمایل د دې 40 منځونو طاقت هم ستا امت نشي لرلی، لاړ شه او د الله جل شانه نه بیا د تخفیف مطالبه وکړه. موسی علیه السلام نبی علیه السلام ته د تخفیف مشوره ورکړله. د موسی علیه السلام د دې مشورې په بنیاد نبی علیه السلام بیا د الله جل شانه دربار ته تشریف یوړو. همدغه رنګې نبی علیه السلام د الله جل شانه دربار ته تلو او نبی علیه السلام ته 15 منځونه د الله رب العزت له طرفه کمیدل او موسی علیه السلام به بیا د تخفیف مشوره ورکوله. 15 منځونه پاتې شو. نبی علیه السلام راغی. موسی علیه السلام ته وفرمایل 15 منځونه پاتې شو. موسی علیه السلام ورته عرض وکړو چې د الله رسوله ستا امت د دې 15 منځونو طاقت هم نشي لرلی، لاړ شه او د الله رب العزت په دربار کې درخواست وکړه چې یا الله په دې کې مراته یو څو منځونه کم کړي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل زه بار بار د الله رب العزت دربار ته لاړم، بار بار به مې د تخفیف او د سپکوالي مطالبه وکړله، اوس چې ځم نو ماته د الله جل شانه نه حیا راځي. نبی علیه السلام موسی علیه السلام ته دا جواب ورکو روان شو. د غیبونه یو آواز راغی چې دا 15 منځونه دي خو د 500 برابر دي. منځونه 15 دي خو ثواب به زه تا ته د 50 منځونه در کوم، ځکه زما خبره بدلیږي نه، زما قول پای کې تبدیلی نه راځي او زما په علم کې د مخکې نه عمده خبره متعین وه چې اصل منځونه هغه 15 دي،
خو ثواب به الله جل شانه د دې 5 منځونو د 50 منځونو برابر ورکړي. ځکه الله رب العزت فرمایي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. چا چې یو نیکي وکړله الله پاک به ورته یو په لس ورکوي. نو امت محمدیه چې 5 منځونه کوي یو منځ په لس دی، نو گویا الله جل وعلا د 50 منځونو ثواب د امت ته ورکوي، خو چې د دې منځونو پابندي وکړي. په دې شان سره د نبی علیه السلام په دغه معراج کې تعظیم وشو، اکرام وشو، او نبی علیه السلام چې په کوم شان سره اسمانونو ته ختلیو، نو په دقه شان سره د اسمانونو نه واپس بیت المقدس ته راغی. بیت المقدس کې نبی علیه السلام کوشو، او د بیت المقدس نه د براق په ذریعه سره د سحر د مانځنه مخکې مکې مکرمې ته رسول شو. نبی علیه السلام مکې مکرمې ته تشریف راوړو. د سحر مونځ لا نه دی شوی، سحر لا نه دی داخل شوی. چې کله نبی علیه السلام د سحر د مانځنه فارغ شو، نو دا واقعه قریشو ته بیان کړله. هغوی انتهایی حیران شو، ډیر زیات په تعجب کې واقع شو. چا په نبی علیه السلام پورې مسخرې شروع کړې، چا پسې لاسونه وهل چې دې پیغمبر ته وګوره. اوس یې لا نورې عجیبه خبرې شروع کړې. قریشو د سابقه ترتیب مطابق د نبی علیه السلام تکذیب وکړو، د دروغجن کېدو نسبت یې ورته وکړو. د حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها یو روایت دی، فرمایي چې کله د نبی علیه السلام معراج کېدو، نو د دوانو جهانو سردار زما په کور کې ودو. د ماسخوتن مونځ یې وکړو او بیا ودو شو، مونږ هم ودو شو. چې د سحر نه مخکې ټیم شو، نو مونږ نبی علیه السلام د خوب راپاسو. حضور مبارک د سحر مونځ وکړو، مونږ هم ورسره مونځ وکړو. بیا ما ته وفرمایل چې ای ام هانی، ما تاسو سره د ماسخوتن مونځ وکړو، تاسو په خپلو سترګو ولیدل. بیا زه بیت المقدس ته لاړم، هلته مې مونځ وکړو، او بیا واپس رالم، د سحر مونځ مې تاسو ته وکړو، تاسو په خپلو سترګو ولیدل. نبی علیه السلام پاسېده چې خلکو ته د بیت المقدس ته د تلو او د معراج د دې واقعي خبر ورکړي. ام هانی رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما نبی علیه السلام د صادر د یو ګوټ نه ونیوه او ورته مې وویل چې ای د الله نبی، خلکو ته دا قسمه بیانوي، هغوی به ستاسو تکذیب وکړي او تاسو ته به اذیتونه او تکلیفونه درکړي. نبی علیه السلام وفرمایل د الله په ذات مې قسمی، زه به خامخا دې ته خبر ورکوم. ام هانی رضی الله عنها فرمایي یو حبشي وینځوه ما نبی علیه السلام پسې شاته ولېږله چې ته لاړ شه، چې نبی علیه السلام خلکو ته څه وایي او خلک نبی علیه السلام ته څه جواب ورکوي. نبی علیه السلام بهر ته تشریف یوړو، خلکو ته خبر ورکړو، هغوی ډیر زیات د تعجب اظهار وکړو. د نبی علیه السلام تکذیب وکړو، او بیا نبی علیه السلام ته وفرمایل چې ای محمده، تا سره د دې خبرې څه نښه شته دی چې مونږ یقین وکړو چې او ته بیت المقدس ته تلې؟ مونږ ته به څنګه پته لګي چې ته په یو شپه کې بیت المقدس ته لاړې او بیا هم په یو شپه کې رالې؟ بیت المقدس ته خو ډېر زیات سفر دی او ډېره زیاته فاصله ده، تاسو سره څه نښه شته دی؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې او په پلانکي ځای کې په پلانکي قبیله باندې زما تیرېدل وشو، د هغې نه یو اوښ تښتېدلی و. ما هغې ته وویل چې ستاسو اوښ په پلانکي ځای کې دی. هغه وخت کې زه شام طرف ته روان وم. بیا چې کله زه واپس راتلم، نو یو ځای کې یو قافله و، هغې ته راورسېدم. هغه قافلې والا اودو، هلته یو لوښی پروت و، په هغې کې اوبه وې، په هغې باندې سر ایښودی شوی و. ما د هغې نه سر اخوا که، په هغې کې مې هغه اوبه وڅښلې، او چې څنګه مخکې د هغې د پاسه سر پروت و، ما په سر کېښوده، او
بله نښه دا ده چې هغه قافله اوس د بیزانه ثنیة التنعیم ته روانه ده او د هغې نه مخکې یو اوښ را روان دی خورجن رنګ کې او د هغې د پاسه 2 بورې بار کړې شوي دي. خلکو چې دا واورېدل نو ثنیة التنعیم ته یې منډې کړې چې ویې کتل قافله را روانه ده، مخکې ته یو اوښ را روان دی خورجن رنګ کې او د پاسه پې 2 بورې بار کړې شوي دي. د هغه کسانو نه یې تپوس وکړو د هغه لوښي باره کې. هغوی ورته وویل چې او همداسې دا مونږ په یو لوښي کې اوبه ایښې وې، د پاسه هم پې سر ایښی و. هغه لوښي خو همغه رنګې پروت و خو په هغې کې اوبه نه وې، اوبه ته چاسکلې وې. او نبي علیه السلام چې په ابتدا کې د هغه اوښ د تیښتې خبر ورکړو، نو کله چې دغه قافله راله او د هغې نه یې تپوس وکړو نو هغې ورته وویل بلکل دا خبره صحیح ده. په یو ځای کې زمونږ اوښ تښتېدلی و، یو کس مونږ ته آواز وکړو، مونږ یې اوښ طرف ته رابللو، مونږ چې هغه ځای ته لاړو نو مقه ځای کې اوښ ولاړو، اوښ مونږ ونیوه. د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په روایت کې راځي چې نبی علیه السلام په شپه کې بیت المقدس طرف ته بوتلی شو او بیا واپس راغی. نو خلکو ته د دغه معراج او د اسراء خبر ورکړ. بعضې هغه مسلمانان چې هغه کمزوري عقیدې والو هغوی په دې خبر اورېدو سره مرتد شو، او بعضې مشرکان زر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې لاړل او ورته وویل چې ته خبرې ستا ملګري خو اوس بل رنګې خبرې شروع کړي دي، وایي چې په یو شپه کې زه بیت المقدس ته لاړم او بیا هم په دقه یو شپه کې زه اسمانونو ته لاړم، د ټولو اسمانونو سیر مې وکړو، الله جل شانه سره هم کلام شوم، او هم په دقه یو شپه کې زه بیت المقدس ته واپس رالم او د بیت المقدس نه بیا مکې مکرمې ته واپس رالم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې آیا نبی علیه السلام داسې ویلي دي؟ هغې ورته بلکل یې ویلي دي. نبی علیه السلام باره کې ابوبکر صدیق صاحب وفرمایل چې داسې ویلي دي نو ټکې ویلي دي، زه تصدیق کوم. او تاسو خو دا خبره کوئ، زه خو د نبی علیه السلام د دې نه هم زیات د غټې خبرې تصدیق کوم، هغه دا چې سحر او ماښام نبی علیه السلام ته فرشته راځي او وحی پې نازلوي، او دا وحی چې سحر او ماښام په نبی علیه السلام باندې نازلیږي نو په دې کې د دې معراج نه هم کم وخت لګي. نو تاسو خو د معراج او د نبی علیه السلام اسمانونو ته د تلو خبرې کوي، زه خو د دې نه هم په غټه خبره کې د رسول الله مبارک تصدیق کوم. ابوبکر رضی الله تعالی عنه په نالیدلو د نبی علیه السلام تصدیق وکړو، د هغې نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لقب صدیق وګرځېده. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو روایت دی، نبی علیه السلام فرمایي چې زه په حتیم کې وم او قریشو زمانه د معراج د سفر باره کې تپوسونه کول. د قریشو اعتراض دا و چې په یو شپه کې دا سفر نشي کېدی، اسمانونو ته تلل خو لرې خبره ده، د مکې مکرمې نه بیت المقدس هم په ډېره غټه فاصله باندې دی. هغوی دا ونه منله چې نبی علیه السلام په یو شپه کې بیت المقدس ته تللی دی او بیا واپس راغلی دی. نو نبی علیه السلام فرمایي چې قریشو زمانه تپوسونه کول، هغوی زمانه د بیت المقدس د بعضو څیزونو د بعضو خبرو باره کې تپوسونه وکړل. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې چونکې ما ضرورت نه محسوسو نو د بیت المقدس د سفر په دوران کې دغه څیزونو ته ما توجه نه وکړي، زما زړه غوندې تنګ شو. الله جل شانه بیت المقدس بالکل زما د سترګو وړاندې که، ما ته بیت المقدس په سترګو باندې ښکارېده. د حضرت ابن عباس یو روایت دی، فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې هغه بیت المقدس راوړل شو او د عقیل د کور په خوا کې کېښودی شو، بالکل ما ته په سترګو باندې ښکارېده. نو قریشو به چې به د کوم څیز باره کې ما نه تپوس کو، ما بیت المقدس ته کتل او د هغې خبر به مې ورکو. دا د نبی علیه السلام
معجزات دی او د نبی علیه السلام شان دی. قریشو به تپوس کو او نبی علیه السلام به خبر ورکو، ځکه نبی علیه السلام ته خو بیت المقدس په خپلو سترګو مبارکو باندې ښکارېده. بعضو روایاتو کې راځي قریشو د نبی علیه السلام نه تپوس کو چې د مسجد اقصی څومره دروازې دي، نو نبی علیه السلام ته خو مسجد اقصی په خپلو سترګو مبارکو باندې ښکارېده، نو مسجد اقصی ته کتل او د دروازو تعداد یې ورته بیان که. بیا په دې واقعه کې د نبی علیه السلام د یو بلې معجزې ظهور هم شوی دی چې هغې ته د حبس شمس معجزه ویل کېږي، نور را بندول، نور ادرول. امام بحقی رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی دی چې نبی علیه السلام قریشو ته یو بله نښه هم بیان کړې وه. قریشو به د نبی علیه السلام نه د نښو نشانو باره کې تپوسونه کول، نبی علیه السلام به ورته خبر ورکو. نو نبی علیه السلام قریشو ته یو نښه بیان کړله چې پلانکې تجارتي قافله چې د شام نه را روانه ده هغه به د چهارشنبې په ماښام باندې مکې مکرمې ته را رسیږي. دا یو خبر نبی علیه السلام قریشو ته ورکړو. د چهارشنبې ورځ ده، نور غروب کېدو ته نږدې دی او قافله لا مکې مکرمې ته نه ده را رسېدلې. اوس نبی علیه السلام خو دوی ته خبر ورکړی چې د چهارشنبې په ماښام به دغه قافله مکې مکرمې ته را رسي، نو قریش خو د هغې په انتظار و. نبی علیه السلام چې وکتل چې نور غروب کېدو ته نږدې دی او د قافلې پته نه لګي، نو د الله جل شانه نه دعا وکړه چې یا الله دا نور لږ ساعت دپاره ودرې چې قافله راشي، ای رب العزته بې غروب که. الله جل شانه د نبی علیه السلام په دعا باندې نور مقه ځای کې ودرو چې کله قافله د شام نه مکې مکرمې ته راورسېده نو د هغې نه وروستو بیا نور غروب شوی دی. دې ته معجزه د حبس شمس ویل کېږي. دا هم د نبی علیه السلام یو عجیبه معجزه وه. په دې ځای کې د معراج دا واقعه د خپلو ټولو عجایباتو، انواراتو او برکاتو سره اختتام پذیر شوله. د دې معراج د واقعې قریشو تصدیق ونه که. د نبی علیه السلام د معراج د سفر نه انکار وکړو او مخکې به چې نبی علیه السلام ته کم تکلیفونه رسول نو هغې برقرار وساتل. بل طرف ته نبی علیه السلام د دعوت او د تبلیغ کار جاری وساته، خو قریشو اسلام ته غاړه نه ایښودله. نبی علیه السلام به دعوت چلو او قریشو به د هغې تردید کو. په دغه زمانه کې به د حج په موسم باندې چې د خو شانه کم قبایل د حج دپاره راتلل، نبی علیه السلام به هغوی ته د اسلام دعوت ورکو په دې نیت باندې چې دا قبایل اسلام قبول کی او بیا خپلو علاقو ته لاړ شي او الله پاک په هغه علاقو کې هم د دین جنډه اوچته کي. په دغه دعوت کې به نبی علیه السلام د مختلفو قبایلو نه دا مطالبه هم کوله چې تاسو ما ته ټکانه راکې او زما مدد وکې، خو څوک نبی علیه السلام ته د ټکانې ورکولو لپاره او د مدد ورکولو لپاره تیار نو. بعضې کسانو نبی علیه السلام ته دا شرط کېښوده چې مونږ ایمان راوړو، خو چې کله ته غالب شي او الله پاک ته حکومت درکړي نو مونږ به خپل خلیفه جوړې. نبی علیه السلام ورته فرمایل چې دا زما په اختیار کې نه دی، دا د الله جل شانه اختیار دی چې څوک زما خلیفه مقرر کوي. په دې بنیاد دغه کسانو هم د ایمان وړلو نه انکار وکړو. د مدینې منورې نه د خزرج د قبیلې یو څو کسان مکې مکرمې ته رالل. دا ابوالحیسر او د هغه څه ملګري وو. نبی علیه السلام د هغوی وړاندې اسلام کېښودو. په دغه نوجوانانو کې ایاس بن معاذ یو نوجوانو، هغه د نبی علیه السلام په دعوت باندې لبیک ووی او ایمان یې راوړو. د دې ایاس بن معاذ بیا
په مدینه منوره کې انتقال شوی دی د اسلام په حالت کې. په مدینه منوره کې دوه غټې قبیلې وي، یو اوس او یو خزرج. دا اوس او خزرج دا بت پرستې قبیلې وي او په مدینه منوره کې د دې تعداد ډېر زیات و. په مدینه منوره کې اهل کتاب هم اوسېدل، یهود، خدایي تعداد ډېر زیات کم و. کله به چې د یهودو د اوس او د خزرج سره جګړه رااله، نو د یهودو به ورته ویلې چې نږدې زمانه کې اخري پیغمبر راتلونکی دی، چې کله هغه راشي موږ به د هغوی اتباع کوو او د قوم عاد او د قوم ارم غوندې به موږ تاسو هلاک او تباه کو. نو چونکې په مدینه منوره کې د یهودو به اوس او خزرج قبیلې ته د نبی آخر الزمان د مبعوث کېدو بار بار تذکره کوله، نو د هغوی په ذهن کې هم دا خبره موجود وه چې اخره کې یو پیغمبر راتلونکی دی. 11 کال د نبوتو د خزرج قبیلې یو څو ځوانان هغه مدینه منورې ته رالل. نبی علیه السلام هغوی ته د اسلام دعوت ورکړ او د قرآن مجید تلاوت د هغوی وړاندې وکړو. هغوی چې نبی علیه السلام ته وکتل نو خپلې کې وویلې چې د الله په ذات باندې قسم دا امقه نبی دی د کم چې یهود مونږ ته بار بار ذکر کوي. راځئ چې مونږ په دې پیغمبر باندې ایمان وروړو، اسې نه چې یهود په دې فضیلت کې زمونه وړاندې شي. نو دې نوجوانانو او ځوانانو په دغه مجلس کې په نبی علیه السلام باندې د یو غونډې خوا ته ایمان راوړو. دې ته عقبه اوله ویل کېږي. کومو کسانو، کومو انصارو چې په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو، دا 6 کسانو محدثینو او مورخینو حضراتو د هغوی نومونه دا ذکر کړي دي: اسد بن زراره، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبه ابن عامر، عقبه ابن عامر او جابر ابن عبدالله رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. دې 6 کسانو په نبی علیه السلام باندې د یو غونډې خوا ته ایمان راوړو، خو نبی علیه السلام د دوی نه بیعت نه دی اخستی. د دې وجې نه دې ته عقبه اوله ویل کېږي. دا 6 کسان لاړل مدینې منورې ته او په هر ځای کې به د نبی علیه السلام او د هغوی د نبوت تذکره کوله. الله جل شانه د دې 6 کسانو په واسطه باندې د مدینې منورې هر کور او هر مجلس ته د اسلام دعوت ورسو. کله چې 12 کال د نبوت شو، په 12 کال د نبوت باندې 12 کسان د نبی علیه السلام ملاقات ته راغلل. نبی علیه السلام هم د حج په موسم باندې په 12 کال د نبوت باندې د دوی تلاش کولو او په انتظار و چې دی به راځي او ما ته به یو نتیجه مخې ته ایږدي. د نبی علیه السلام سره چې د دوی ملاقات وشو، نو دا ټول 12 کسانو. په دې 12 کسانو کې 15 کسان هو هغه چې کوم مخکینی کال باندې د نبی علیه السلام سره ملاقات شو، په نبی علیه السلام ایمان راوړو، او 9 کسان په دې کې نوی راغلیو. دې 12 کسانو د نبی علیه السلام په لاس باندې بیعت کړی دی. د دې 12 کسانو نومونه علماء کرام دا ذکر کړی دي: اسعد بن زراره، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبه ابن عامر او عقبه ابن عامر. دا 15 کسان هغه چې کوم مخکینی کال هم د نبی علیه السلام سره ملو شو او په هغوی باندې ایمان راوړو. جابر ابن عبدالله په دې 12 کال د نبوت باندې حاضر نو، او د دې 15 کسانو نه علاوه هغه 9 کسان چې هغه دې کال راغلو او په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو، هغه دا دي: معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد قیس، عباده بن صامت، یزید بن ثعلبه، عباس بن عباده، ابو الحیثم او عویم بن ساعده. دا 12 کسان د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو. په مینا کې یو غونډې ده، د هغه غونډې په خوا کې په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو، د نبی علیه السلام په لاس باندې بیعت وکړو.
نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې انصارونه په دې خبرو باندې بیعت واغسته چې موږ به خاص د یو الله عبادت کوو، د هغه سره به څوک شریک نه جوړو، غلا به نه کوو، د زنا تهمت په چا باندې نه لګو، خپلې جینکې به نه قتل کوو، په چا باندې به د دروغو تهمت نه لګو، چغلخوري به نه کوو، او په هره ښه خبره کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت کوو. په دې خبرو نبی علیه السلام د انصارونه بیعت واخسته. دیتا عقبه ثانیه او بیعت عقبه اوله ویل کیږي. عقبه ثانیه په دې بنیاد چې دینه مخکې په 11 کال د نبوت باندې دغه غونډې په خوا کې شپږو کسانو په نبی علیه السلام باندې ایمان وروړو، نه هغه عقبه اوله وه. او په دې 12 کال د نبوت باندې بیا 12 کسانو په نبی علیه السلام باندې ایمان وروړو او ورسره بیعت وکړو. نو په دې اعتبار سره چې دا دویم کال دی چې د دې عقبه او د دې غونډې خواته صحابه نبی علیه السلام ته راجمع شو، نو دا عقبه ثانیه ده. خو چونکې تیر کال بیعت نو شوی او دې کال د دوی سره بیعت وشو، نو دې ته بیعت عقبه ثانیه ویل کیږي. په دې 12 کال د نبوت باندې چې کومو انصارو د نبی علیه السلام په لاس باندې بیعت وکړو، نو هغوی نبی علیه السلام ته درخواست وکړو چې د الله رسوله مونږ سره یو معلم او یو قاری ولیږئ چې هلته مونږ ته د قرآن پاک او د دین تعلیم راکوي. د دې وجه نه چې کله دوی واپس تلل مدینې منورې ته، نو نبی علیه السلام ورسره عبدالله ابن ام مکتوم او مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنهما معلم او قاریان مقرر کړل او ورسره ولیږل. دوی چې لاړل نو دوی د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې قیام وکړو. مصعب ابن عمیر دا د نبی علیه السلام له طرف نه یو معلم و، د به خلکو ته د اسلام دعوت ورکو. یو ځل ډیر خلک د خواته راجمع شوي او د ورته د اسلام دعوت ورکو. اسید ابن حضیر هغه ته چا وویلي چې د مصعب ابن عمیر خواته ډیر زیات خلک راجمع شوي دي. هغه یو توره راواغشتله او راغی او دې ته ویلې چې ته زموږ ماشومان او زموږ زنانه ولې خرابوي، ستا دپاره ښه ده چې ته دې نه لاړ شه. مصعب بن عمیر ورته وفرمایل چې ته لږ غوندې په آرام کښېنه، صرف زما خبره واوره، که ستا خوښه شوله خو قبول یې که، او که خوښه دې نه شوله نو بیا ته نه اعراض وکړه. اسید بن حضیر ورته وویل چې بېشکه تا د انصاف خبره وکړه، زه ستا قول او ستا خبره اورم. هغه کښېناسته. مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه ورته د اسلام خوبې بیان کړې او د قرآن مجید څه حصې تلاوت کړله. اسید وفرمایل دا خو ډیر زیات بهترین کلام دی، ډیر ښکلی کلام دی. اثر یې په هغه باندې وکړ او ډیر زیات متاثره شو. اسید بن حضیر مصعب رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې ستاسو په دین کې د داخلېدو طریقه څه ده؟ مصعب رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې اول پاسه ولامبه، ښکلې کپړې واچوه او بیا کلمه د شهادت ووایه او مونځ ادا که. اسید پاسېده، ویلامبل، صفا کپړې واچولې، کلمه د شهادت یې وویلې، 2 رکعته مونځ یې وکړو. اسید رضی الله تعالی عنه مصعب صاحب ته وفرمایل چې زما ذهن کې یو بل کس هم دی، سعد بن معاذ. که هغه مسلمان شو نو زما کلک امید دی چې زموږ په قوم کې به یو کس هم د اسلام نه بغیر پاتې نشي. دی لاړه د سعد بن معاذ خواته. هغه چې ولیده هغه ورته اسیده ستا حالت هغه نه چې کوم مخکې دی، تا کې فرق راغلی دی. د دې نه چې ته تلې څنګه وې هغسې نه وې. تپوس یې ته وکړو څه چل دې کړی دی؟ اسید ورته ووایي چې ما خو اسلام راوړو، ما ته د هغوی په قول او د هغوی په خبرو او په اسلام کې څه حرج ښکاره نه شو. سعد بن معاذ هم ډېر زیات غوسه شو، توره یې واغشته ولاړو. هلته ورته مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې ته لږ ساعت په قلار کښېنه، زما خبره واوره،
که خوښه دې شه خو قبول یې کړه، که خوښه یې نه شوه چې څه زړه غواړي هغه وکړه. دوی چې خبره واورېده په ده باندې هم ډېر زیات اثر وکړو. دومره ته وفرمایل ستاسو په دین کې د داخلېدو څه لاره ده؟ مصعب صاحب ته وفرمایل پاسه غسل وکړه، خشته کپړې واچوه او د شهادت کلمه ووایه. سعد ایمان راوړو او د دوی په ایمان راوړلو سره د دوی ټولې قبیلې ایمان راوړو. بنو عبد الاشحل ټولې قبیلې اسلام راوړو، ایمان راوړو. صرف یو کس پاتې شو، هغوی هم بیا وروستو ایمان راوړی دی او په حالت د اسلام کې او ایمان کې د دنیا نه تشریف وړی دی. دا بیعت عقبه ثانیه وه. کله چې 14 کال د نبوت شو، نبی علیه السلام په انتظارو چې د انصارو له طرف نه او د مدینې منورې له طرفه به څه پیغام راځي، څه کارګزاري به مخې ته راځي. 14 کال د نبوت دی. مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو یو لوی جماعت د ځان سره مکې مکرمې ته د حج دپاره را روان کړی دی. په دغه جماعت کې د مسلمانانو نه علاوه څه مشرکان د حجرت قبیلې هم موجود وو چې هغوی لا اسلام نه وروړی، هغوی هم د حج په نیت باندې راغلي وو. د دغه قافلې ټول تعداد هغه 400 او په دې کې د مسلمانانو تعداد دا 15 3 سړي وو او 2 پکې زنانه وه. دا 15 مسلمانان او انصار دوی د هغه غونډۍ سره راجمع شو، په کومه غونډۍ سره چې 13 کال صحابه او انصار راجمع شوي وو. او دې 15 مسلمانانو د نبی علیه السلام په لاس مبارک باندې بیعت وکړو. دې ته بیعت عقبه ثانیه ویل کیږي. دا عقبه ثالثه ده ځکه چې دا په دریم ځل انصار د نبی علیه السلام سره د دغه عقبه او د دغه غونډۍ په خوا کې راجمع شو. نو دا عقبه ثالثه ده، خو چونکې دا بیعت دویم ځل دی نو دې ته بیعت عقبه ثانیه ویل کیږي. دا د نبی علیه السلام د صحابه کرامو او د انصارو سره دویم بیعت دی. په دې دویم بیعت کې چې کم انصارو شرکت کړی دی، تقریبا 15 انصارو، د دې ټولو نومونه محدثین او مورخینو حضراتو ذکر کړي دي. کله چې نبی علیه السلام د دوی سره بیعت کو، د نبی علیه السلام تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هم د نبی علیه السلام سره و. اگر چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دا وخت کې اسلام نه وروړی، خو چونکې د نبی علیه السلام ترو او نبی علیه السلام سره ډېره مینه او محبت کو، نو د نبی علیه السلام مدد ته او حمایت ته دوی ملا تړلې وه. کله چې دوی کېناستل، حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ انصارو ته مخاطب شو او ورته فرمایل چې دا محمد علیه السلام په ټول قوم کې انتهایی محبوب او انتهایی معزز دی. الله پاک دله ډېر لوی مقام ورکړی دی. اگر چې زمونږ دا قوم د نبی علیه السلام د دین مخالف دی، خو د دې محمد علیه السلام ډېر زیات عزت کوي او ډېر زیات احترام کوي. تر څو چې مونږ جم دیو د ده به څوک لاس نه وړي. اوس دې ستاسو خواته یعنې مدینې منورې ته درتلل غواړي. که تاسو د ده پوره حمایت کوئ او پوره حفاظت یې کولی شئ او تر مرګه پورې د ده په دین باندې قایم یې، خو ټیک د ځان سره یې بوځئ، او که نه مرګه پورې د ده حفاظت نشئ کولی، د ده حمایت نشئ کولی، نو ما ته صفا جواب راکړئ، مونږ د ده حمایت او حفاظت کولی شو. انصارو د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ خبره واورېده او بیا نبی علیه السلام ته مخاطب شو چې د الله رسوله مونږ غواړو چې تاسو هم مونږ ته څه ووایئ چې مونږ په هغه خبرو تاسو سره عهد وکړو. نبی علیه السلام د اسلام دعوت ورکو، د قرآن مجید تلاوت یې وکړو او نور څه تعلیمات نبی علیه السلام صحابه کرامو ته ورکړل.
انصارو او فرمایل چې حضرت مونږ ته دا ټول هر څه قبول دي. اې د الله رسوله مونږ به ستا اطاعت هم کوو او ستا حفاظت به هم کوو. خو انصارو دا عرض وکړو چې د الله رسوله چې مونږ ستا اطاعت وکړو او ستا حفاظت وکړو نو مونږ ته به د دې څه صله میلاویږي. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې الله پاک به تاسو ته د دې په صله کې جنت درکوي. ټولو په یو آواز وویل چې د الله رسوله مونږ ته منظوره ده، تاسو لاس را دې خوا کوئ چې مونږ د سره بیعت وکړو. په انصارو کې یو صحابي دی ابو الحیثم رضی الله تعالی عنه، هغوی عرض وکړ چې د الله رسوله زما په زړه باندې یو خبره ده، دغه کول غواړم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې وکړه. دوی عرض وکړو چې زمونږ د یهودو سره تعلقات دي، تا سره چې کله مونږ تعلق جوړ کو او په تا باندې ایمان وروړو نو د یهودو سره به زمونږ تعلق منقطع شي او ختم بشي. هسې نه چې الله پاک تاسو ته فتح درکړي او تاسو بیا مونږ پرېږدئ او مکې مکرمې ته واپس راشئ. نو د الله رسوله زما عرض دا دی چې تاسو به مونږ پرېږدئ نه، تاسو به مکې مکرمې ته واپس نه راځئ. نبی علیه السلام چې دا خبره واورېده نو په خندا شو او ویې فرمایل چې داسې نشي کېدی. ستاسو ځان زما ځان دی او زما ځان ستاسو ځان دی. زه ستاسو یم او تاسو زما یې. ستاسو جنگ زما جنگ دی او زما جنگ ستاسو جنگ دی. چې تاسو سره چا صلح کړی د هغې سره زما صلح ده او زما صلح ستاسو صلح ده. نبی علیه السلام چې دا خبرې وفرمایلې نو انصارو ډېر په مینه او ډېر په محبت د نبی علیه السلام سره بیعت وفرمایه او دې بیعت ته بیعت عقبه ثانیه ویل کېږي. دا د نبی علیه السلام د مدینه منورې د انصارو سره بیعت او یو قسم له د نبی علیه السلام مدینه منورې ته د هجرت دپاره یو مقدمه او تمهید و. د دې نه وروستو بیا 14 کاله د نبوت نه وروستو په مکه مکرمه کې د تیرولو نه پس نبی علیه السلام مدینه منورې ته هجرت کړی دی. د هجرت واقعه به انشاءالله العزیز په تفصیل سره راتلونکي پروګرام کې بیانو. زمونږ د پروګرام ټیم اختتام ته ورسېده. خپل ورور کفیل احمد حقانی ته ورکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.